د قیامت په ورځ باندې به د 10 کسانو په مخ باندې غوښه نه وي او دغه رنګې الله پاک به په دې خلکو باندې سخت غوسه وي او د دې خلکو باره کې به الله پاک د جهنم فیصله وکړي. نو راځئ چې دغه 10 کسان دا موږ وپېژنو، هسې نه چېرته پکې موږ نه یو، هسې نه په دې مرض کې موږ چېرته مبتلا نه یو. دا ویډیو سره مخکې شیر کړئ، کیدای شي ستاسو د وجې څوک د ګناه نه منې شي. دا به زما او ستا لپاره ډېره زیاته غټه خبره وي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې د صحت نه به خوند او مزې اخلئ. الله پاک هم خوشحاله آباد او تر و تازه ساته. نن چې کوم زموږ ټاپک دی، دا ټاپک دا ډیر زیات زبردست دی او ډیر زیات اغلا دی. کو تاسو خیال وکړئ الله پاک انسان د خپلې بندګۍ لپاره پیدا کړی دی. کله چې انسان د الله پاک دا بندګي پرېږدي، د دنیا لړل ټپلو پسې ورونخلي او دغه رنګې د الله پاک نافرمانیانې دا شروع کړي، نو بیا محترمو الله پاک د انسان ته سخته سزا ورکوي او الله پاک په د انسان باندې سخت غوسه وي. د الله پاک د غوسه کېدو سبب دا وي چې په دنیا کې الله پاک انسان باندې رزق تنګ کړي او دغه رنګې الله پاک په د انسان باندې ډیر زیات تکالیف راولي. نن چې زمونږ کومه موضوع ده هغه دا ده چې د قیامت په ورځ باندې به د 10 کسانو په مخونو باندې دا محترم غوښه نه وي. پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایلی دي چې زما د امت 10 کسان داسې دي چې د قیامت په ورځ به الله پاک د دوی نه ناراضه وي، ډیر زیات به الله پاک د دوی ناراضه وي او د دوی باره کې به د جهنم فیصله دا وکړی شي. فرمایي چې دې خلکو چې څونه مخونه دي دغه مخونو باندې به غوښه نه وي. صحابه کرامو عرض وکړو د الله رسوله دا کم کسان دي چې دې کسانو په مخ باندې به غوښه نه وي؟ نو ډېره زیاته د خطرې خبره ده. راځئ چې دا واورو چې دا کم کسان دي، هسې نه موږ پکې مبتلا نه یو. کو چېرته تاسو پکې مبتلا وئ یا ستاسو ملګري پکې مبتلا یي، د دې نه توبه وباسئ. نو راځو رول نمبر 1 ته. لومبیا پکې داسې دی چې کم سړی بوډا وي، بوډا دی او دا بیا هم زیناکاري کوي، دغه رنګې هلکانو پسې ګرځي یا دغه رنګې جینکو پسې ګرځي یا دغه رنګې نور چې څومره خراب کارونه دي او دی کوشش کوي چې خراب کارونه ته وشي. نو بوډا زیناکار په دې سړي باندې به الله پاک ډېر زیات سخت غوسه وي او د قیامت په ورځ باندې به مخ باندې غوښه هم نه وي. دویم نمبر هغه سړی دی چې کم سړی د خلکو لیډري کوي او د خلکو مشري کوي او دغه مشر دا په خپله باندې ګمراه وي. نو داسې ګمراه لیډر چې دا نو په خپله هم ګمراه وي، نور خلک هم ګمراه کوي، د قیامت په ورځ به الله پاک د دې لیډر نه ډېر زیات ناراضه وي او د ده په مخ باندې به غوښه نه وي. نو کوشش کول پکار چې په دنیا کې ځان له خاص سم لیډر دا ونیسو. دریم نمبر هغه سړی دی چې الله پاک په هغه باندې ډېر زیات ناراضه وي او دغه رنګ په مخ باندې به غوښه نه وي، دا شرابي دی. نو کوم سړی محترمو دا شراب څکي، د قیامت په ورځ الله پاک د انسان نه به ډېر زیات ناراضه وي او دغه رنګ دغه شرابي په مخ باندې به دا غوښه دا محترمه نه وي. څلورم نمبر د مور پلار نافرمانه چې کوم دی هغه بچي چې هغه د مور پلار نافرمانه دي، د مور خبره نه مني، د پلار خبره نه مني، دغه رنګې مور سره جګړه کوي، پلار سره جګړه کوي، د مور پلار د هغه نه بالکل دا په اور کې ولاړ وي. نو دا سړی د مور پلار نافرمانه دی، د قیامت په لویه ورځ باندې به الله پاک دوی ته سزا ورکړي د جهنم او د دې سره سره په مخ باندې به یې غوښه نه وي او الله پاک به ترې ډېر زیات دا ناراضه وي. نو یاد ساتئ چې مور او پلار په ژوند کې انسان ته یو پیره میلاویږي. هر یو څیز انسان ته په ژوند کې 2 پیره میلاویدلی شي، 3 پیره میلاویدلی شي، خو یاد ساتئ چې مور او پلار انسان ته په ژوند کې یو پیره میلاویږي. نو د مور او پلار ډېر زیات قدر دا پکار دی. په دې کې شپږم نمبر هغه سړی دی چې کم سړی چغلخوري کوي، کم سړی شیطانۍ کوي، کم سړی د مسلمانان دا جنګوي، دا ډېر زیات خراب عمل دی. نو چې کم سړی دا عمل کوي الله پاک به د قیامت په ورځ د مخ نه غوښه لر کړي او دغه رنګې الله پاک به د انسان باره کې د جهنم فیصله وکړي. دغه رنګې شپږم نمبر هغه سړی دی چې په دروغ باندې قسمونه خوري
او دغه رنګې په دروغه باندې دی ګواهیانې کوي. تاسو لاړ شئ عدالت ته لاړ شئ، هلته پیسو باندې د دنیا کسان میلاویږي، تا نه پیسې والي، ستا لپاره قسم هم کوي، ستا لپاره قرآن هم کوي او دغه رنګه ستا لپاره د ناجایزه ګواهي هم هغوی کوي. نو یاد ساتئ چې څومره ستاسو ملګري وي او په دې ګناه کې دا مبتلا وي، د هغوی سره دا پیغام شریک کړئ چې هغوی هم د دې ګناه نه دا واوړي. اووم نمبر هغه سړی دی چې دا زکات نه ورکوي. نو کوم سړی چې زکات نه ورکوي د قیامت په ورځ به الله پاک د انسان نه ډېر زیات ناراضه وي او فرمایي چې کوم سړی زکات نه ورکوي دا د قرآن مجید د ډېرو زیاتو آیاتونو نه دغه رنګې د حدیث مبارکونو د انکار کوي، په دغه وجه ورته الله پاک دا بیا سزا دا ورکوي. نو یاد ساتئ چې نن سبا پاکستان کې چې کوم د زکات نصاب دی، چا سره 1,30,000 نه پیسې بره وي نو په ده باندې زکات کیږي. دغه رنګې که دا زنانه وي هغوی سره 1 توله کالی وي او سره 1 روپۍ هم وي یا که ورسره 10 روپۍ هم وي نو په دوی باندې هم زکات هم کیږي، قرباني به هم کیږي، ځکه چې د 1 تولې سونې قیمت تقریبا څه 2,25,000 یا 2,30,000 دی. که دا زموږ نه زرګر اهلي موږ یې واپسه کړي ور هر څه نو کم از کم 2 لک روپۍ دا موږ له کوي. نو دغه رنګه د 1,30,000 نه خو دا نصاب سیوا شو، نو که چا څه توله کالی هم وي نو دا به قرباني هم کوي او دغه رنګې د هغې سره سره زکات هم دا ورکوي. دغه رنګ 8م نمبر هغه سړی چې الله پاک به د انسان نه ناراضه وي، په مخ باندې بیا غوښه نه وي، دا محترم او دا سودخور دی. نو یاد ساتئ چې د قرض نه پیدا اخیستل دا سود دی. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله یو سړي باندې قرض او دغه رنګ یو سړي ته پیسې وي. کله امام صاحب ورغلی د دې سړي نه پیسې اخیستلې، نو د ګرمۍ موسم و، امام صاحب نور ته ولاړو، سړی کله راووتو امام صاحب ورته وایي زما د کمرې د سوري ته به ناسته وې که نه. نو امام صاحب تقوا ته ګورئ، امام صاحب ورته وایي چې د قرضداري دغه رنګې قرضدار دی نو د هغه د سور نه پیدا اخیستل هم دا سود دی. مطلب دا چې د قرض نه پیدا اخیستل شو که نه، نن سبا چې موږ چاته قرض ورکړو بیا یې نه راکوي، موږ سره کم عمل کوو. نو یاد ساتئ چې کم سړی سودخور دی نو د سودخور سره قرباني محترمو دا نه کېږي. نو کم سړی سود کوي هغه ته پیغام ورسوئ چې سود مه کوه، که ته سود کوې دې نه قلاریږې نه، د قیامت په لویه ورځ باندې به د الله پاک رسوا کوي، جهنم ته به دې غورځوي، په مخ باندې به دې غوښه نه وي. ډېر زیات ناشنا عمل او ډېر بد کار د محترمو ده. دغه رنګې ظالم انسان بعضې سړی محترمو د هغه عادت دی چې په چا باندې ظلم نه کړی نو هغه سره قلاریږي نه، د سره نه قلاریږي، د هغه پیشه ظلم وي. دغه رنګې ظلم یوازې دا نه دی چې ته چوکه راوالې چا ته ونیسې، تمانچه راوالې څوک وولې، د ظلم ډېر زیات قسمونه دي. نو یاد ساتئ چې په کوم شکل کې هم تاسو ته ښکاري دا ظلم دی، د ظلم نه د ډېر زیات ځان ساتئ، ځکه چې ته په چا ظلم کې هغه مظلوم شو او د مظلوم د عرش الله محترمو دا ړقوي، نو ظالم دا مه جوړېږي، ځکه الله پاکه ظالمانو دا نه خوښوي. دغه رنګې 10م نمبر محترمو کوم سړی مونځ پرېږدي مونځ نو دا سړی به د قیامت په لویه ورځ باندې الله پاک به دا سړی رسوا کوي او دغه رنګې الله پاک به دا سړی جهنم ته غورځوي، د دې سړي په مخ باندې محترم دا غوښه نه وي. نو څومره چې موږ خپل معاشرې ته ګورو، خپل چاپېرچل ته ګورو، د دنیا خلک دي چې مونځونه دا نه کوي، د دنیا خلک دا مونځونه نه کوي. نو یاد ساتئ چې مونځونه محترمو دا شروع کوي، کم سړی مونځ قضا کي نو فرمایي چې 2,88 لاکھ کاله به دا سړی په جهنم کې راسوځي، چې ویې نه کي هغې بار کې امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا دی چې جیل ته یې واچوئ، امام شافعي رحمه الله مذهب دا دی چې دا سړی قتل یې کوي. نو که تاسو خلکو ډېر زیات ناشنا حساب کتاب دی چې یو سړی د الله پاک حکم نه مني، الله پاک به یې لازمي دا سزا ورکوي. نو دا ویډیو د خپل ملګرو سره شریک کړئ، هسې نه دغه ملګري دغه دوستان به دې ګناهونو کې مبتلا وي او هسې نه چې اوس موږ پرده راواچو او د قیامت په لویه ورځ محترمو الله پاک بیا رسوا کوي، الله پاک له بیا سزا ورکوي. نو ډېره زیاته بده خبره ده. نو کوشش وکړو چې په دې خبرو باندې په خپل هم عمل وکړو او دغه رنګه څومره زموږ ملګري دوستان هغوی سره شریک کړو، هغوی هم د دې ګناهونو ځان بچ کړي. الله پاک هم خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.